السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو په خپل موبایل کې ویډیو ایډیټ کولی سئ او د ویډیو ایډیټینګ دپاره کوم ایپ چې دی هغه زورور دی. نو ملګرو، د ویډیو شروع کېدو له مخه که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د ګنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک کړئ ځکه چې زموږ نورې هم ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه هم نه راځي بلکې صرف زموږ حوصله افزایي پر کېږي. ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې هغه هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. ملګرو، تر ټولو مخ به تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ. د دې وس زه په خپل موبایل کې پلی سټور خلاصوم. زه د یو مشهور ایپ په باره کې خبره کوم، شاید ستاسو په موبایل کې موجود وي، که نه وي نو تاسو به په دې کې سرچ کړئ کین ماسټر. کین ماسټر یو مشهوره ایپ دی او اسانه دی، که بیا هم په دې کې داسې فیچر وي چې ستاسو په سمجھ کې نه راځي. د نننۍ ویډیو کې به تاسو هغه هم ووینئ او زده به کړئ. کین ماسټر ملګرو دا د ما انسټال کړی دی، تاسو به دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ. اوس زه خپل موبایل سکرین ته ځم او پر هغه باندې تاسو ته درښیم چې کین ماسټر کې تاسو څه کولی سئ او څه چې دي په هغه کې اسانه دي او چې کوم څه ستاسو نه وي زده هغه به نن تاسو ووینئ. ملګرو، د دې زه خپل موبایل سکرین ته رالم، کین ماسټر ما خلاص کړی. چې کین ماسټر تاسو خلاص کړئ، په کین ماسټر کې به ملګرو د پلس نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. دا باندې اوس زه کلیک کوم، تاسو وینئ پر دا 16.9 باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو، دا کې ویډیو جوړیږي. د دې اوس پر دې باندې ما کلیک وکړی. دلته ملګرو اول چې دی تاته کوم د اپشن درکوي د میډیا ده، پر هغه باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. په دې کې تاسو وینئ چې میډیا باندې ما کلیک وکړی. دې به تاسو وینئ چې د موبایل تصویران ویډیو چې کوم دي هغه ټول دلته تاسو ته رااړوي، خو زه دلته هغه تصویر نه پر لګوم. دلته یو بیکګراوند زه لګوم. بیکګراوندونه هم تاسو ته مختلف بیکګراوندونه درکوي. هر بیکګراوند دی هغه تاسو لګولی سئ. هغه بیکګراوند باندې تاسو کلیک وکړئ کوم چې ستاسو خوښ وي. زه دلته یو عام بیکګراوند ورکوم. دا بیکګراوند چې کله ما ولګولی، دا بیکګراوند تاسو غټولی هم سئ. مثال کې ویډیو ته تاسو څونه قدر ټایمینګ ورکوئ هغونه قدر ټایم تاسو ورکولی سئ. هر څو چې غټوئ کښېنه کوئ هغونه ویډیو تاسو لګولی سئ په دې کې. او د دې کې یو بل اپشن هم درکوي چې دا کوم بیکګراوند چې تاسو ولګولی دا تاسو غټوئ کښېنی کوئ، هر څومره چې لګوئ هغونه یې لګولی سئ. دا ګوره اوس ما راغټ کړی، پورته وړئ کښته یې وړئ، په کوم ځای کې لګوئ، هر ځای کې چې تاسو لګول غواړئ په هغه ځای کې دا بیکګراوند تاسو لګولی سئ. زوم کولی سئ او کښېنی کولی سئ. دا دې تاسو ولیدل. له دې بعد ملګرو پر دا برابر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. دا بیکګراوند چې دی دا بیا له ځایه څخه نه ښوري، نه غټېږي، نه کښېنی کېږي، نه پر سایډ ځي. نو دا چې کله تاسو پر دا ځای باندې ولګولی، بیا به تاسو پر برابر نشان باندې کلیک وکړئ، اوکې به یې کړئ. دا اوس ولګېد. پر دې ځای باندې بیا تاسو وینئ چې نور اپشنان هم خلاص سو، لیر خلاص سو. لیر چې کله تاسو خلاص کړئ، اول لیکل دي میډیا، په دې کې به تاسو ویډیو تصویر دواړه بیا تاسو پر دې باندې بالا لګولی سئ. لیر باندې تاسو وینئ چې ټول شیان بیا د موبایل ته راواړول. دلته زه بیا پر دا بیکګراوند باندې کلیک کوم، یو بل بیکګراوند راپورته کوم، یعنې یو بل تصویر د موبایل څخه راپورته کوم، هغه زه دلته پر لیر باندې لګوم. پر دا بیکګراوند باندې زه کلیک کوم. دا ګوره دا بیا بیکګراوندونه یې ما راښکاره کړه. دغه تصویر ما راواخیستله، دلته هم بالا پر ولګولی. دا تصویر تاسو کښېنی کولی سئ، غټولی سئ، په کونج کې لګولی سئ، هر ځای چې لګول غواړئ په هغه ځای کې دا تصویر تاسو لګولی سئ. او له دې سره ډېر خوندور اپشنان ورکوي. انیمیشن چې ورته وایي، د ان انیمیشن، آوټ انیمیشن ورکوي. له دې سره مثال کې دا تصویر ښکاره کېدنګه په ډیزاین باندې له هغې خوا راپورته سي، او آوټ انیمیشن چې له دې خوا څخه پورته سي، پر یو سایډ پر بل سایډ باندې تللی سي. او د دې ټایمینګ هم تاسو زیاتولی سئ، کمولی سئ، چې څوکه دا تصویر ښایسته ښکاره سي او تیز ښکاره سي. دا هر قسم چې دی تاسو انیمیشن دې ته لګولی سئ. او بل په دې تصویر کې چې کوم دی تاسو کراپ کولی سئ. په کراپ کېدن کې د دې چې ښه مختلف قسم شیپ چې ورته وایي هغه شیپ په دې کې مختلف قسمونه شته. دا ګوره ماسک لیکلی دی، دا چې کله تاسو آن کړئ په دې کې بیا دلته شیپ درکوي، په هغه کې د دل په قسم، د سټار قسم، ګول دایره کې په هر قسم کې دا تاسو کټایي کولی سئ، د دې کراپینګ کولی سئ. دا اوس ګورئ ملګرو دا یو سایډ یې ښکاره کړی د تصویر، بل سایډ
په ګول دایره کې په هر قسم شیپ کې چې تاسو وغواړئ دا تصویر تاسو کاټ کړئ کراپ یې کړئ په هغه سټایل کې تاسو کاټولی سئ په هغه شیپ کې تاسو د دې کراپینګ چې دی هغه کولی سئ. نو ملګرو دا د دې کراپ سولی له کراپه څخه بعد به ملګرو موږ راسو یو وار به بیا دا تصویر وګورو چې په دې کې بل موږ له کوم اپشن راکوي یو وار بیا پر دې باندې دا ګوره دلته وایس هم ورکولی سئ لاندې تاسو خپل وایس له دې سره ریکارډینګ کولی سئ او موزیک هم اډیو باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ ستاسو په موبایل کې چې کومې اډیو وي هغه اډیو دلته تاسو پر دا که تاسو ویډیو جوړوئ پر هغه باندې لګولی سئ پر تصویر باندې هم لګولی سئ او یو وار بیا پر میډیا باندې کلیک کوو دلته ګورو چې ویډیو ورسره لګول دا تصویر سره یا شاته او مخته موږ ویډیو هم لګولی سو دلته اوس دا ما ویډیو راپورته کړی یو قسم ویډیو ده هغه ویډیو دلته موږ لګو دا ګوره تاسو ولیدلی چې ویډیو هم دلته د موږ سره ولګوله تر تصویر له مخه یعنې کوم بیکګراونډ چې موږ لګوله تر هغه له مخه ویډیو هم لګېدی سي او له هغه څخه بعد هم لګېدی سي اوس موږ ګورو یو وار بیا پر لیر باندې هم کلیک کوو چې پر لیر باندې هم موږ ویډیو لګو دا دې اوس ما پر لیر باندې کلیک وکړی لیر باندې تاسو وینئ دلته 4-5 اپشنه ورکوي هغه اپشنانو په باره کې هم زه تاسو ته وایم چې هغه د څه څخه دي اوس دلته دا ویډیو ګورئ لګېدلې ده دا ما میټاوه کړله د دې څخه ډېر په اسانۍ سره میټاویږي هم دلته تاسو په لیر کې وینئ دویم لیکلي دی افیکټ پر دا افیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو دلته دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې تاسو نه غواړئ چې دا ویډیو کې دا ښه ښکاره سي یا دا وډر سي نو په دا باندې تاسو دا لګولی سئ دا چې کله تاسو پرې ولګوئ هغه الفاظ یا هغه ځای چې دی هغه بلر سي او هغه بلر تاسو تیزولی هم سئ سوکه کولی هم سئ مثال کې طور پر د هغه رنګ تیز او سلو دواړه قسمه راوستل په هغه کې انیمیشن هم کولی سئ ملګرو په هغه کې بیا تاسو پر شیپ باندې چې کوم دی بلر لګولی سئ هر قسم شیپ کې چې تاسو وغواړئ چې ویې لګوئ بلر هغه بلر تاسو په هغه ځای کې لګولی سئ او په لیر کې پر دریم نمبر چې کوم اپشن دی هغه دا دی چې پر دې باندې تاسو په ویډیو کې یو ځای وغواړئ اسټیکر لګول غواړئ هغه اسټیکر تاسو لګولی سئ دلته اوس ګوره ما دا اسټیکر ولګولی دا اسټیکر به زه ولګوم په دې اسټیکر کې بیا تاسو ووینئ دا چې کوم ځای کې اسټیکر تاسو په کار کېږي هغه تاسو لګولی سئ په دې اسټیکر کې تاسو وینئ د کټایي اپشن یې هم ورکړی دی چې دا تاسو کټولی سئ لرې کولی سئ او څلورم اپشن چې دی ملګرو هغه د لیکایي ده دلته زه اوس لیکایي کوم تاسو به وینئ لیکایي کې چې دی بیا تاسو رنګونه هم ورکولی سئ لیکایي ته او لیکایي چې کومه ده د هغه فونټ هم شته د انګلیش ته کټایي هم کولی سئ انیمیشن هم شته په دې کې دا د اوس زه دې ته رنګ ورکوم په سپین لیکایي کې موږ لیکلی و اوس دلته ګرین رالی نو دا رنګ په دې کې شډو شته د پر یوه پر بله خوا اوړې هم روټیټ چې ورته وایي دا رنګ لیکایي تاسو هر قسم کې کولی سئ او بل له دې څخه بعد دا به زه اوکې کړم له دې څخه بعد به تاسو وینئ چې پر آخري نمبر چې کوم دی دا ډېر زبردست اپشن دی چې پر یو ځای باندې تاسو دایره لګول غواړئ یا پر یو ځای باندې تاسو یو نشان لګول غواړئ هغه په دې کې شته اوس به زه پر دې باندې ګوره پر دا باندې چې کوم دی ما نشان وکړی چې د لیکایي یو ځای تاسو مقصد یو ځای چاته ورښیاست دی نو پر هغه باندې تاسو دا رقم نشان هم کولی سئ دایره هم پر لګولی سئ نو دا ډېر خوندور اپشن دی بیا له دې څخه بعد ما تاسو ته وویل چې په دغه کې تاسو کوم شی کټایي کول غواړئ یا کوم شی پر منځ پرې کول غواړئ مابین ته تصویر ور اچول غواړئ نو هغه هم په دې کې تاسو کولی سئ په مختلف قسم په لیکایي کې کولی سئ په سټیکر کې کولی سئ په ویډیو کې کولی سئ په تصویر په هر څه کې کولی سئ نو ملګرو تاسو اوس ورته ګورئ اوس زه دا ځای به کاټ کړم په دې کې بیا تاسو ووینئ چې دا کټایي وسوله نو دغسې دی دا ګوره اوس دا زه کاټوم پر دا ځای باندې په مابینځ کې چې کوم دی هغه ما کاټ کړی اوس به دا سټیکر چې دی دا به زه کاټ کړم تاسو وینئ چې دا سټیکر هم ما مابینځ کې کاټ کړی نو ملګرو دا رنګه نورې خوندورې ویډیو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د ګنټۍ نښان باندې کلیک وکړئ پر آل کلیک کړئ ځکه چې نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې راځي د الله په امان